ته رسېدلي وو. خو یاد ساتئ ګورئ اختلافات ټیک ده په خپل ځای، خو په زړه کې د هغوی یو بل سره محبت او په زړه کې عزت او عظمت د هغوی په خپل ځای و. د یو بل به دومره قدر او احترام کو. او نن سبا که ته چېرې د دې په مخ کې د دې شیعهګانو په مخ کې د صحابه کرام رضی الله علیهم اجمعین نوم واخلې، نو دوی تا ته دومره که وسې د معنې رسي نو سزا دله هم درکوي. مجد الدین فیروز آبادي چې دا قاموس یې لیکلی دی، قاموس کتاب، هغه چې کله علم حاصل که او واپس لاړه فیروز آباد ته ایران ته، چې کله تشریف یوړه نو هلته کې ړومبنۍ جمعې چې پړاوله ړومبنۍ جمعه، نو په ړومبنۍ جمعه کې هغه دا خطبه ووې چې په هغې کې دا الفاظ راغلي دي چې عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، ابوبکر صدیق فی الجنه. دا الفاظ چې په کومه خطبه کې راغلي دي نو دا خطبې د شیعهګانو په مخ کې ووې په ایران کې. هغوی چې کله دا خطبه واورېده چې په دې کې خو د صحابه کرامو تعریف وکړو چې دا ټول به په جنت کې او دا جنتیان دي، عشره مبشره کې دي، نو حکومت چې کوم دی د صفوي حکومت و هغه ټایم کې صفویانو هغوی حکم وکړو چې دا مجد الدین فیروز آبادي دې رونیسئ او قید یې کړئ. چې کله یې قید کړو نو بیا یې سوچ کو چې آیا دله داسې سزا څنګه ورکو؟ دله داسې سزا پکار ده چې دا خلک د هغې نه عبرت واخلي او دا خلک سبا بیا دلته کې د صحابه کرام رضی الله علیهم اجمعین نوم نه اخلي او یریږي زموږ نه. د هغې دپاره یو پلین جوړ کړه، یو پلین هغوی چې به کوم زیات سخت دشمن به او عبرتناکه سزا به یې ورکوله، نو هغوی لیوني سپي ساتلي او هغه به اوږي هر وخت هغه لیوني سپي یو ځای کې به یې هغه بند که په جال کې او غونډ خلک به یې ورته د علاقې راټول کړه او هغه جال کې به یې هغه قیدي چې کوم هغه به یې ورویشته او بیا به یې پرې دا سپي چې کوم دي دا به یې پرې راپرېښودل او هغه سپو به د هغه نه دا غوښې داسې وشکولې، مکمل هغه اډوکي او غوښې او هر څه به یې ختم کړه، هغه به یې وخوړه. او دا انسان چې کوم دی دی به پوټي پوټي که هغه خلکو به د هغې نه دومره عبرت واغشته او دومره به ویرېدل چې یاره دا قسمه ګناه چې کومه ده او دا قسمه غلطي چې کومه ده دا نه دي کول پکار، ځکه د دې دومره سخته سزا ده. نو صفویانو سوچ وکړه چې دله سخته سزا ورکول پکار دي چې آینده بیا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نوم څوک وانخلي، هغوی سره په زړه کې محبت څوک جوړ نشي، د هغوی سره چې د چا محبت پیدا نشي، نو دله سخته سخته سزا پکار ده. بس خلک یې راجمع کړه او مجد الدین فیروز آبادي چې کوم و دی هغه جال ته وروغورځو او د دې هغه کم لیوني سپي چې و هغه به یې اوږې ساتلي وو هغه یې پرې ورپرېښودل. مجد الدین فیروز آبادي سوچ کوي چې ما سره خو دې وخت کې د خپل خلاصي دپاره څه نشته، دا ما چې کړي دي ما خو د دې د وجې نه کړي دي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کم چې جلیل القدر صحابه کرام دي ما خو د هغوی تعریف کړی دی، د هغوی تعریف الله کړی دی، د هغوی تعریف چې کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، د هغوی تعریف چې کوم دی هغه صحابه کرامو کړی دی، د هغوی تعریف چې کوم دی تابعینو کړی دی، د هغوی تعریف تبع تابعینو کړی دی، د هغوی تعریف به تر قیامته پورې خلک کوي، ما د هغه خلکو تعریف کړی دی. په زړه کې سوچ وکړو چې د کم څیز د وجې نه ماته سزا میلاویږي هم هغه زه شروع کومه، الله پوهېشه دا هر څه د هغه په اختیار کې دي. هم اکه خطبې شروع کړه، هم اکه خطبه لګیا دی وی، هم اکه الفاظ پکې ادا کوي چې عمر فی الجنه، علی فی الجنه، عثمان فی الجنه. او هغه سپي چې لیونیم دي اوږیم دي چې کله د ده دا خطبه شروع شوه هغه سپي راځي ګیر چاپېره ته ټول کېناستل او ده ته ناست دي او هغه خطبه اوري ټول، ده ته مکمل داسې ناست دي لکه یو سپی چې تا عادت کړي، یو زناور چې تا عادت کړي چې ته ورته وایې کینه کیني او چې ته ورته وایې پاسه پاسي، دقه شان ورته په ادب سره او په آرام کېناستل. کله چې صفویانو دا حالت وکړه چې دا خو په موږ باندې دا شی الټه شو او دې سره به موږ ته نور هم دا نقصان ورسي، بس مخې سره د هغو په کتابونو دا لیکلي دي چې د هغه وخت نه اهل سنت والجماعت چې کوم بنیاد و د هغې نه پس جوړ شو او د خلکو په زړونو کې د صحابه کرامو محبت نور هم سیوا شو او د اهل سنت والجماعت هلته کې بنیاد جوړ شو، د هغې نه پس د اهل سنت والجماعت چې څومره دي هلته کې په ډېرېدو باندې شو او هلته کې د هغې هغه بنیاد کېښودی شو.